یو ورځ رب ذوالجلال تپوس کوي وی د ازمک اسمان د چا د پاره دی؟ حضور مبارک ورته فرمای رب دا خو ستا د پاره دی. وی دا کائنات د چا د پاره دی؟ وی رب دا هم ستا د پاره دی. وی محبوبه ته د چا د پاره؟ وی رب زم ستا د پاره. تپوس ته کوي وی زه د چا د پاره؟ رب په خپل وی زه د چا د پاره؟ حضور مبارک عاجزی و انکساره د وجه وی رب ما ته علم نشته چې ته د چا د پاره. رب ذوالجلال ورتا فرمای اے زما محبوبا کم یو کس چې پتا باندې درود شریف وای زه داغه د پاره ما. نو د درود شریف ویلو دومره مقام او مرتبه هر مومن مسلمان ته پکار دی چې د دوانو جانو سردار باندې خپل زندګۍ کې خپل روزمره زندګۍ کې یو خاص تعداد مقرر کی که زه په هر څنګه مشکل کې مغزو په دوانو جانو سردار باندې درود شریف کې. رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو لا د درود شریف ویلو توفیق را نصیب کی او رب ذوالجلال دې زمونږ تمام نیک اعمال خپل عظیم بارگاہ کې